خلاصه د کلام ذکر کوي وقد لخص الحافظ ابن حجر في التلخيص او یقینا خلاصه ذکر کړی دا حافظ ابن حجر فی التلخیص په تلخیص الحبیر کې ما ذکر ابن الملقن هغه چې ذکر کړی دی هغه لپاره ابن الملقن په بدر المنیر کې فقال پس او فرمایلی دی ما حاصلو چې دا حاصل دار ومداره على صفوان ابن سلیم چې مدار د دغه روایت په صفوان ابن سلیم باندې دی د یحیی ابن سلمانه چاغه روایت کی د مغیره ابن ابي بردانه هغه روایت کی د ابو هريره رضی الله تعالی عنه قال الشافعي امام شافعي رحمه الله فرمایلی دی فی اسناد هذا الحديث چې په سند دغه حدیث کې منا رسول دی لا عارفه زن پی جنماغه د پاره امام شافعي رحمه الله فرمایلی دی چې د دې په سند کې داسې راویان دي چې هغه ماته پته ځا هغه نه پیژنم نو قال البيهقي امام بيهقي رحمه الله فرمایلی امام شافعي رحمه الله چې دا ویلي چې زنه پی جنم نو احتمال دار چې انه يريد چې یقینا امام شافعي رحمه الله اراده کوي د سعید ابن سلمہ او یا مغیره ابن ابي برده او یا شیله دا دواړه اراده کوي خو فرمایي چې ولم يتفرد به تفرد نه کړي په دې باندې سعید د مغیره نه زکا فقد رواه عنه پس یقینا د دې روایت کړي دی دا غنا یحیی ابن سعید الانصاری وما که یوازې دو روایت کړي وي نو بیا د امام شافعی رحمه الله دا خبره صحیح وا خو لیکن دا روایت یحیی ابن سعید الانصاری هم کړي دی چې هغه متابع شو دي د پاره الا انه اختلف عليه فيه مگر شان دا دی چې اختلاف کړي شوی دی په دغه یحیی ابن سعید الانصاری باندې فيه په دغه روایت کې چې کله هغه دا روایت کړي نو پاغي کوم بیا ډېر په الفاظو کې اختلاف دی فروي عنه عن المغيرة ابن عبد الله پس روایت کړي شوی دی ددنه د مغیره ابن عبد الله ابن ابي بردانه نو باغی کی دا سیدی چې ان ناس من بني مدلج یقینا سکسانو ناسن لفظ هغه کې راغلی دی ان ناس یقینا سکسان د بني مدلجنا اتو النبي صلی الله علیه وسلم چې نبی صلی الله علیه وسلم تراغله او دا ستاسو کو اخره په دامت نبی ذکر کړي فذكروا پس دای ذکر کړي وروي عنه عن المغيرة او ددنه روایت کړي شوی دی د سعید نا د یحیی ابن سعید الانصاری نا د مغیره نا چې پاغي کې بیا عن رجل من بني مدلج راغلی نو یو متن کې ناسن راغلی بلکې عن رجل من بني مدلج راغلی دارنګي درم اختلاف ذکر کی وروي عنه عن المغيرة روایت کړي شوی دی ددنه چا روایت کی د مغیره نه هر روایت کی د خپل پلار نه او روایت کړي شوی دی داغه دا په متن کې اختلاف شو بیا ورپسې بیا ذکر کې چې ورویا او روایت کړي شوی دی داغه نه چا روایت کی د مغیره نه مغیره ابن عبد الله او یا چې د عبد الله ابن المغیره نو سند کې تبدیلی راغله کله چې د مغیره ابن عبد الله راځي کله عبد الله ابن المغیره راځي دا په سند کې استراب وروي عنه او ددنه روایت کړي شوی دی عن عبد الله بن المغيرة نبيه عن رجل من بني مدلج چې یو سړی نه روایت دی د بني مدلج نه بیا پاره کې تعین کړي شوی دی چې اسمه عبد الله چې دا نوم عبد الله وروي عنه او ددنه بیا روایت کړي شوی دی چې هغه روایت کی د عبد الله ابن مغیره نه چا روایت کی د ابي بردانه مرفوعا باقی بیا مرفوعا راغلی دی بیا ورپسې بل استراب ذکر کی وروي عنه عن المغیره عن عبد الله المدلجي هكذا قال الدارقطني چې دغه روایت کړي شوی چا روایت کی د مغیره نه هغه روایت کی د عبد الله المدلجي نه دغه رنګ امام دارقطني فرمایلی دی قال او بیا فرمایلی دی اخر کې ترجیح ور کړی دا
چې دا دومره استرابات ذکر شو خو آخر کې بیا وی وقال او ویلی دی اشبهها بالصواب ډېر زیات مشابه پاغه کې پس سیوالی سره هغه دا روایت ته چان المغیرة عن ابي هريره چې د مغیره نه روایت ته چاغه روایت کې د ابو هريره رضی الله عنه وکذا او دغه رنګ قال ابن حبان فرمایلی دی ابن حبان بیا ورپسې د مغیره توثیق ذکر کړي والمغیرة معروف المغیره چې بیا معروف دی مشهور دی لکه څنګه چې ابو داود ویلي دا معروف دی مجهول نه دی ځکه چې وقد وثقه النسائي یقینا د توثیق امام نسائی هم کړی دی هغه ویلي چې دا راوی کړه دی مغیره او ابن عبد الحکم فرمایلی دی چې اجتماع علیه جمع شو په د باندې اهل افریقیه د افریقی والا بعدما قتل یزید ابن ابي مسلم رسو دا غینه چې قتل کړی شو یزید ابن ابي مسلم فابا پس انکار وکړو مطلب دا چې دې ماته پته نشته چې چا قتل کړی دی نو دا خبره دې مقصد د بار ذکر کوي چې دا سړی معلوم دی مجهول نه دی او داغه په ثبوت کې دا خبره ذکر کوي چې افریقی والا هغه راجم شو د سره ملاقات وکړو نو مطلب دا چې دا معلوم سره و نه معلوم نو فعلم من هذا د دینه معلومه شولا غلطواله دا چاوی ګمان کړي چې انه مجهول چې دا مجهول دی لا يعرف د نه پیژندل کی بس دا پوره بسم الله الرحمن الرحيم وأما سعيد بن سلمة فقد تابع صفوان بن سليم في روايته له عنه الجلاح أبو كثير رواه جماعة منهم الليث بن سعد وعمرو بن الحارث روایت د ابو هريره رضی الله تعالی عنه ذکر شوی د دریاب د وبو متعلق داغي توثیق ذکر کو بیا داغي متعلق چکم اعتراضات راتل سلور اعتراضونه داغي جوابونه ذکر کېدل په اعتراضونو کې یو اعتراض دا ذکر کېده چې سعید ابن سلمہ راوی پدې کې مجهول له ځکه چې د دنه روایت کول کې صرف صفوان ابن سلیم نو دا یو روایت کول کې دا غنا او چې هر کله یو راوی مجهول وی او دا یو شاګرد دی یو روایت کول کې وی نو هغه روایت قابل قبول نه وی نو دلته دا ذکر کړي چې د سعید ابن سلمہ نه روایت کوونکې صرف صفوان ابن سلیم نه دی بلکې دا سره بل متابع موجود دی چې هغه جلاح ابو کثیر دی بهر کله چې یو روایت د پاره متابع موجود شي نو روایت بیا صحیح وي هغه کمزور نه وي واما سعید ابن سلمہ او هر چې سعید ابن سلمہ فقط تابع صفوان ابن سلیم پس یقینا متابعت کړي د صفوان ابن سلیم چې صفوان ابن سلیم دا شاګرد د سعید ابن سلمہ نو دا صفوان ابن سلیم متابعت کړي په روایت فی روایته له په روایت دا کې هغه لپاره عنه الجلاح داغنا جلاح راوی ابو کثیر چې هغه ابو کثیر دی مقصد دا دی چې د صفوان ابن سلیم متابع موجود دی چې هغه جلاح دی او دغه جلاح روایت چا نقل کړي دی رواه جماعت دا روایت یو لوی جماعت نقل کړي دی لږ کسانو نه دی نقل کړي بلکې یو لوی جماعت نقل کړي چا جماعت پاغه کې بعضی کسان ذکر کوي منهم الليث بن سعد چې بعضی داغین الليث بن سعد دی لیث ابن سعد دا روایت نقل کړي دی او عمرو بن الحارث او دویم عمرو بن الحارث هم دا روایت نقل کړي ومن طريق الليث او بسند لیث سرا لیث ابن سعد
چې دا روایت کړی دی بیا دغه روایت کوم امامان ذکر کړی دی نو هغه امامان ذکر کوي رواه احمد دا روایت امام احمد امام حاکم امام بهقی نقل کړی دی دریو امامانو بلکې ورواه ابو بکر ابن ابي شيبه او دا روایت روایت ابو بکر ابن ابي شيبه نقل کړي فی مصنفه په خپل مصنف کې چې دا کتاب د مصنف ابن ابي شيبه داغه دا روایت نقل کړي د حماد ابن خالد نه حماد ابن خالد دا روایت کی دی امام مالک نا بسنده چې امام مالک رحمه الله دا روایت نقل کی په خپل سند سره د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نو تردید پوری بحث شو پر روایت د ابو هريره رضی الله عنه داغه متعلق چې کوم شکوک شبهات داغه جوابونه ذکر شو نو دا بحث ختم شو دغه روایت متعلق ورپسې فرمایي وفي الباب او په دغه باب کې یعنی په دغه مسله کې او هغه مسله دا ده چې د دریاب اوبو دا پاکي دي عن جابر د جابر رضی الله عنه نه دا مخکې روایت خدا ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې د جابر رضی الله عنه نه روایت نقل له په دغه باب کې عند احمد چې امام احمد نقل کړي دي امام ابن ماجه امام ابن حبان والدارقطنی امام دارقطنی نقل کړي امام حاکم نقل کړي دي پنځو امامانو دا روایت نقل کړي بنحو حدیث ابي هريره بشانت د حدیث ابو هريره رضی الله تعالی عنہ داغي مضمونم دغه سره وله طريق اخرى او دغه جابر رضی الله عنه د پارا بل یو سندوم ده عنه داغنا چاغه روایت چا نقل کړي عند الطبراني چې امام طبراني نقل کړي فی الکبیر په معجم الکبیر کې والدارقطنی په دارقطنی کې هم نقل شوی دی دارنګي امام حاکم هم نقل کړي په خپل مستدرک کې قال الحافظ فرمای حافظ ابن حجر رحمه الله په تلخیص الحبیر کې و اسناد حسن داغي سند حسن دی ليس فيه نشته د پاغي کې هیڅ قسم علت وجر الضعف پاغي کې نشتی الا ما يخشى من التدليس مگر هغه چې یره کې دی شي د تدلیس نه تدلیس دا یو اصطلاح ده د محدثینو چې یو راوی خپل استاد ذکر نه کی خپل استاد حذف کی او د استاد ذکر کی او کله بیا دا عن سره کی عن سره روایت کی نو چې کله مدلس عنعنو کې نو روایت بیا نه قبليږي انتها دا عبارت دغه ځای باندې ختم شو وذالک دا تدلیس يرول کې دی شي امام شوکانی رحمه الله داغي وجه ذکر کړي لئن فی اسناده ابن جریج ذکر چې د دې په سند کې ابن جریج دی او ابو الزبیر او ابو الزبیر دی وهما مدلسان او دغه ابن جریج او ابو الزبیر دواړه مدلسان دي قال ابن سکن امام ابن سکن رحمه الله فرمای دا ابن سکن څوک دی سعید ابن عثمان ابن سعید ابن سکن دی ابو علی دی من حفاظ الحدیث دی نو دے فرمائی حدیث جابر حدیث د جابر رضی اللہ عنہ اصح ما روی فی هذا الباب دا ډیر زیات صحیح دی چې روایت کړی شوی دی په دغه باب کې په دغه مسله کې مطلب دا چې دا روایت ډیر زیات راجح دی دا ټول روایتونو نه چې هغه نقل کړی شوی دی په دغه باب کې
دا خو دویم روایت ذکر کړ د جابر. دریم ذکر کوي چې په دغه باب کې وان ابن عباس دا مخکې منیات تفصیل یعنی په دغه باب کې روایت دی د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نه. هغه روایت چا نقل کړي؟ امام دارقطنی، امام حاکم. داغه الفاظ دا سری متن دا سری ماء البحر طهور او بل دریاب د سمندر دا پاکی دي، پاکون کی دي. قال فی التلخیص حافظ ابن حجر رحمه الله په تلخیص الحبیر کی فرمایي چې ورواته ثقات. دغه روایت راویان ټول کړی دي، ولیکن بل یو خبر سره ذکر کوي. امام شوکانی رحمه الله صحح الدارقطنی وقفه صحیح کړه امام دارقطنی رحمه الله موقوف والے دغه روایت. مطلب دا چې دا روایت مرفوعا صحیح نه دی، موقوفا صحیح دی، یعنی قول د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما دی. وان ابن الفراسی عند ابن ماجه دا بل روایت ذکر کړي. دا مخکې باندې عطف دی، یعنی په دغه باب کې روایت دی د فراسینا چې هغه امام ابن ماجه ذکر کړي په شان ته د حدیث د ابو هريره رضی الله عنه. خدا روایت څنګه روایت دی داغي درجه ذکر کی. وقد اعله البخاری بالارسال، امام بخاری رحمه الله دا روایت کمزور غنلې د وجه د مرسل والینا. مرسل هغه روایت ته ویل کیږي چې تابعی داسې وي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم میزنا صحابی حذف کی. نو دا روایت هم کمزورې ځکه پاغي پته نه لګي چې صحابی حذف کړي دی او قبل څوک تابعی حذف کړي. امام شوکانی رحمه الله فرمایي زکه چې لئن ابن الفراسی زکه چې ابن الفراسی چې لم يدرك النبي صلی الله علیه وسلم د نبی صلی الله علیه وسلم زمانہ نه د مندلی دا سره ملاقات نه کړي. نو دې څنګه دا وی چې نبی صلی الله علیه وسلم دا سی ویلي دي. وان عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده پدې کې دا مخکې باندې عطف دی، یعنی په دغه باب کې بل یو روایت دی د عمرو بن شعيب عن ابي عن جدينا چې هغه امام دارقطنی نقل کړي، امام حاکم چې داغه مضمون دی په شان د حدیث د ابو هريره رضی الله عنه. خود دغه روایت درجه ذکر کړي. وفي اسناده المثنى د دې په سند کې مثنى راوی دی. الراوی له ذل پارا د عمرو بن شعيب نه روایت کړي. خدا مثنى راوی چې دی او هو ضعیف، اندا ضعیف ته کمزور دی. قال الحافظ حافظ ابن حجر رحمه الله فرمائے تلخیص الحبیر کی ووقع فی روایت الحاکم واقع شوه دی پر روایت د حاکم کې اوزاعی ذکر شوه دی په زید مثنى باندې، یعنی التا مثنى راوی نه ذکر شوه بلکې التا اوزاعی ذکر شوه دی. هو غیر محفوظ، دا محفوظ نه دی بلکې په دغه کې چې کوم محفوظ دی نو هغه مثنى راوی دی. وعن علي بن ابي طالب دا مخکمنه عطف دی، یعنی په دغه باب کې روایت دی د علي بن ابي طالب رضی الله عنه نه چې امام دارقطنی او امام حاکم ذکر کړي. خو داغه درجه وره باسناد فيه من لا يعرف، په دا سند سره چې باغ کې داسې راویان دي چې هغه معلوم نه دي، مجهول دي. او چې کله روایت کې مجهول راوی راشي نو روایت کمزورې وي. وان ابن عمر عند الدارقطنی دا مخکمنه عطف دی، یعنی په دغه باب کې روایت دی د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما چې امام دارقطنی نقل کړي بنحو حدیث ابي هريره بشان د حدیث د ابو هريره رضی الله عنه. وان ابي بکر صدیق دا مخکمنه عطف دی، یعنی په دغه باب کې روایت دی د ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې امام دارقطنی نقل کړي. خو وفي اسناده عبد العزيز داغه په سند کې عبد العزيز ابن ابي ثابت ته وهو كما قال الحافظ ضعيفا،
هغه داسې لکه څنګه چې امام حافظ ابن حجر رحمه الله فرمایلی دي چې هغه ضعیف او کمزوري دی. وصحح الدارقطني او صحیح کړي امام دارقطني موقوف والد دغه روایت. مطلب دا چې دا روایت مرفوعا صحیح نه دی، موقوفا صحیح دی د ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه، چې دا قول د ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی. وابن حبان او دا روایت نقل کړي دی ابن حبان په ضعفا کې، دا راوی ذکر کړي دی ابن حبان په ضعفا کې، دا روایت نقل کړي ابن حبان په ضعفا نومي کتاب کې. وعن انس داو مخکې منعت دی، یعنی په دغه باب کې روایت دی د انس رضی الله عنه نه چې امام دارقطني نقل کړي هو وفي اسناده داغي په سند کې ابان ابن ثوبان دی، او ابان ابن ثوبان چې دی امام دارقطني فرمایي وهو متروک نه متروک دی پر خودل شوی دی. مطلب دا چې دغه روایت هم کمزور دی. نو خلاصہ د کلام دا شولا چې په دې باب کې مخکې حدیث د ابو هريره رضی الله عنه ذکر کو، داغه متعلق چې کوم خبرې وي هغه وکړلې، نو هغه روایت ثابت کو چې هغه صحیح دی. بیا په دغه باب کې دا نور روایتونه ذکر کړل چې پاغي کې بعضي امامانو دغه روایت توثیق کړو، بعضي دا غزو ذکر کړو، نو هغه مکمل ذکر کړل. د دین رستو به ان شاء الله بیا د مفردات الحديث معنی ذکر کیږي، د حدیث د الفاظو، او بیا دا غین رستو چې کوم مسائل د دین وستل کیږي هغه به ذکر کیږي ان شاء الله تعالی.